څنګه راواړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته ها ها زه د شیطان کشر ور یم ته مشر ور یم زه د فرعون خپل یم ته د شیطان زه د فرعون خپل یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا پیغام خصوصي د شاسوار رور د پاره دی. الله د رضا د پاره هغه ته د پیغام ورسوي. شاسوار رور الله قرآن کې فرمایي فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله په قرآن کې فرمایي چې د دنیا زندګۍ ته ترجیح ورکړه په آخرت باندې، یعنی د دنیا ژوند غوره وګڼل. زما محترمو وي د دې انسان ټکانه هغه جهنم دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، او څوک چې ویری د الله مخې ته د ودرېدونه، یعنی حدیث کې جناب محمد رسول الله فرمایي چې الله پاک به د هر بنده سره تنها ځان له ځان له ملاقات کوي او الله پاک به د انسان نه تاسو کوي. شاسوار وروره به چې د الله مخې ته د ودرېدونه څوک ویری دو، الله پاک فرمایي د هغې ټکانه جنت دی. نو او حدیث کې جناب محمد رسول الله فرمایي چې بیا څوک د دنیا د حاصلولو، یعنی حدیث قدسی هم دی، الله پاک فرمایي چې څوک د دنیا د حاصلولو طلبګار وي نو موږ به ورله څه قدر دنیا ورکو، لیکن په آخرت کې به موږ سره هیڅ حصه نه وي. وایي یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما تاسو سره مینه ده. الله رسول ورته فرمایي سوچ وکړه. او یا رسول الله زما د مور او پلار په تاسو قربان وي، زما تاسو سره مینه ده. الله رسول ته فرمایي سوچ سره خبرې کوه. او یا رسول الله سوچ سره دا خبره کوم. وي خبي ووره ما سره چې څوک محبت کوي هغه باندې امتحانات غریبي هغه باندې مشکلات او پریشانیاں به داسې تیزی سره راځي لکه څنګه برنه او په خکته باندې راځي. شاسوار ورنه یاد ساته ستاب اخیری انجام ډیر خطرناک وي. درخواست کوم را واپس شه والله العظیم راشه تخپل تاج اکبر رور دی وګوره، راشه تخپل راشه شهنشاه بادشاه وګوره، خپل حلال روزي ګټي تاج اکبر وګوره، علم وکړو، غرغر فنکاران ګلوکاران هغه الله پاک چې کوم د سمې لارې ته راواړول او هغه بیا هغه پیسې چې په ډمتوب او په ګانه بجانې کې مې ګټلې دي که نه، د الله په ذات مې د قسم دا ایمان دی. هغه پیسې هغه ټولې صدقه کړي چې دا ما په ډمتوب باندې ګټلې دا حرامې دي. دا چې کوم دی زه به په خپلو مټو باندې حلال روزي ګټم، هغې نه بعد دې ته غیرت وي. د الله په دین باندې ننګ او غیرت کول دې ته وي. وایي زمونږ رازق الله دی، خلک زمونږ رازقان نه دي. دا دنیا خلک دا ټول تماشګیر دي. الله سره خپل تعلق جوړ شي برای راست الله پاک خپل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق بتا ولیدلی چې الله رسول ته سخت کار پیر شو، فوراً به موږ طرف ته متوجه شو. الله نه غواړه، الله سره خپل تعلق جوړ کړه. وښ هغه ښایسته چهره، هغه نوراني چهره، هغې نه تاسو جوړ کړه. الله په ذات مې د قسم وي چې دا یاد ساته، ګورې آبادولم د هغه په لاس کې، بربادولم د هغه په لاس کې دي. تا د الله د دین نه اعراض وکړو، ګورې الله پاک فرمایي اولنی عذاب به درله د دنیا زندګي تنګوم. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، او بیا به د قیامت په ورځ ړوند راپاسوم. پوه شوې که نه؟ دا یاد ساته، دنیا مختصره زندګي ده. پوه شوې؟ صحابه کرامو په غریبۍ کې زندګیانې تېرې کړې. جناب محمد رسول الله دومره لوږ او تنګ دستي چې په کور کې د رزق درک نه لګي. یو ورځ د نبي علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم یاران ابوبکر صدیق، عمر فاروق د لوږې د لاسه د کور نه راووته. بهر الله رسول صلی الله علیه وسلم پې تېرېدنه وشو. ورته وایي ای عمر فاروق، ابوبکر صدیق څه کوئ تاسو؟ و یا رسول الله په کور کې د خوراک څښاک څه بندوبست نه و، ډېر لوږې زموږ دا حالت جوړ کړو، موږ دې وجې نه د کور نه را بهر شو، که بهر شرته د رزق بندوبست شو. الله رسول په ژړا شو، سترګو کې اوښکې راغلې. ای عمر فاروق، ابوبکر صدیق زما هم دا حال. دوی واړه روان شو داسې. ایوب انصاري رضی الله عنه په کور باندې تېرېدنه وشوله. الله رسول چې به په کومه لار باندې تله، په هغه لار به د مشکو عنبرو خوشبو په کورونو کې محسوسېده. ایوب انصاری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبوئی محسوسه کړه چې بهر راووتو. یا رسول الله کم طرف ته روان؟ او ته خپله غریبي فقر او فاقه نه بیانوي لکه دا ته په میډیا باندې چغې وې. ورو داسې مه کوه، داسې مه کوه، دا اواز به دې ختم شي. ګورې دا ښایست، دا ډیکوریشن، دا هر څه به دې ختم شي. بیا به څه کې؟ اوس د ځوانۍ عبادت څونه ده. الله رسول فقر او فاقه به هم پټوي. و یا رسول الله زما زړه غواړي چې تاسو زما میلمانه شئ، څنګه مو خوښه؟ وایي ټیک ده. الله رسول هغه په کور کې میلمه کېږي، هغه خپل هغه چیلۍ رانیسي حلالۍ. پوه هغه چیلۍ د خپلو بچو دپاره په کور کې هغه چیلۍ حلاله کړه او هغې نه بعد چې کوم دی پخې کړه او وړه او د الله رسول مخې ته یې کېښوست. الله رسول هغې نه لږه غوښه او لږه روټۍ رابېله کړه او یو خادم ته یې ورکړه چې دا یو څه زما په کور کې بیبي فاطمه د 3 ورځو نه وږې د هغې څه خوړلې نه دي. دا دین په ډېرو سختو قربانو سره، او دا تاسو څه کې لګیا را واپس شه.
زما د زړه فریاد الله دې وکړي چې ستا غوږونو ته در ورسي او الله دې واپس هغه شان مبارکې چهرې والا او مبارک دین اپناولو والا او خلک چې کم دی امر بالمعروف نیکی طرف ته رابللو والا او نهی عن المنکر بدون منع کولو والا الله دې جوړ हाँ यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है चले आओ मुसलमानों यही तख्ते मोहम्मद है अल्लाह दे मंगता तासो था सुमर बेलार दी बीदीन दी अल्लाह दे ठोल ته هدایت کی सुमर بالمازان دی الله دې منځګزار جوړ کی सुमर बीदीन دی الله دې دیندار جوړ کی सुमर د والدینو نافرمان دی الله دې ورته فرمان بردار جوړ کی او الله دې زمونږ او تاسو تمامي پریشانی ختم کی الله دې زمونږ او تاسو دنیا او آخرت دواړه خسته کی او الله دې موږ او تاسو ته د جهنم د اورنا او د قبر د عذابونو فنا راکي ما هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي موږ به هم تاسو په خپل دعاګانو کې یاد ساتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته